إلى آخره. صحیح بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 3 رقم د حدیث پنځم درس نمبر 8. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته وصحبه وبارك وسلم عليه. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال اخبرنا ابو عوانة قال حدثنا موسى بن ابي عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى. عبداللہ بن عباس حبر دے امت دے شاہ مفسرین دے ترجمان قرآن دے ابن عم رسول اللہ دے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر صورت مدثر دے کا صورت قیامہ دا صورت قیامہ پر قول کے الہ العالمین جل وعلا شانہ چلا تحرک به لسانک لتعجل به. اغوی كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل الشدة. علاج ناكتوي محاولة الشيء بمشقة. دا محاولة الشدة ومشقة سرا برداشت کولو به د مشقت من التنزیل د قرآن کریم د نزول مخامخ برداشت کولو به د قرآن کریم د نازلېدو نه شدت مشقت او تکلیف. لکه ما درته ویلي چې یو خو دا چې دا پوهې ثقیل او په سخت ژمي کې به په تندي مبارک داسې خوله راغله لکه څنګه چې رګو وینه پرې روانې داسې به ترې خوله مبارکه روانه وه. تاسې مخکې ویلو که نه وان جبینه لیتفسد عرقا. روایت د عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها مبارک. او دویم سبب دا دی چې دا شدت ولې د شدت ذکر چې ملاقات د غیر جنس دا سبب د شدت او د مشقت وي. دا شدت په سبب د لقا د ملک وي چې ملک غیر جنس دی. ملاقات د هم جنس مورث د شدت دی، ملاقات د غیر هم جنس دا مورث د شدت. خبره باندې پوه شو. او چا سبب د شدت دا ښودلی چې د مبارک بابا د فرشتي حضرت جبریل علیه السلام د خولې مبارکې نه واخیسته او بار بار ولوستله په دې یره کې چې دا زما نه هېر دی شي. نو دا هم وروسته مشقت و. د دغه اسباب ثلاثه شارحینو د دې شدید ذکر کړي. وكان مما يحرك شفتيه. او رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لاكتوه بابا دیر کرتا يحرك شفتيه د مبارک با شونډې خوځولې په دې باندې. دولسمې لیکلي دي چې قاضي وایي معناه کثیرا ما کان یفعل ذلک. ډېر کرته به دا کار کولو. مما په معنی د کثیرا د ربما دی خو ربما په معنی د کثیرا. او وقیل معناه هذا من شأنه ودأبه فجعل کنایة عنه. دا مما کنایه د شأن او د عادت او د دأب د دنه شو. او اندرباز دا مما چې دی نو دا مجموعه د من او ماد نه ده بلکې دا لفظ مستقل دی او دا په معنی د ربما دی. په معنی دا کان ربما يحرك شفتيه. لیکن صح دا بات ضمیر د کانا راجع دی معالجې ته او دا ما مصدریه ده. او ما مصدریه خپل مدخول معنی مصدري ته وایي
يعني كان معالجته الشدة بسبب تحريك شفتيه دا محاولة برداشت کولو د مشقت لره په سبب د تحریک د شفتینو چې دا بار بار د مبارک په شونډو مبارکې خوځولې چې زما نه یاد ونځي نو دا مو وروسته مشقت وي که نه پوه شولې فقال ابن عباس عبدالله بن عباس وویل رضی الله تعالی عنهما په دې سوال چې دا خو دغه وخت کې پیدا شوی نو یو څنګه دا حکایت کوي او دا خبرې کوي د هغې جواب دا دی چې دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي هغه حکایت کړی دی هغه نه اورېدلي او یا دا چې دی د یو صحابي نه اورېدلي نو بیا د مراسیل صحابه او مراسیل نسل حجت عندنا دینا چې بیا د صحابو شي بیا هم پکې مقال نشته او دې حدیث شریف په حدیث په دې لقب دی المسلسل بتحریک الشفتین دا د دې حدیث شریف لقب دی المسلسل بتحریک الشفتین رسول الله مبارک تحریک د شفتین فرمایلو بیا چې عبدالله بن عباس شاګردانو ته روایت ذکر کوي نو هغه تحریک الشفتین کړی او بیا چې د هغه شاګرد سعید بن جبیر صاحب تلاميذو ته دا حدیث ذکر کوي د هغه حکایت د تحریک الشفتین ورته وکړي داسې پیشونډې مبارکې خوځولې که مسلسل د تحریک شفتین دی خو بیا هغه نه بعد دغه ځای کې دا سلسله ختمه شوه بعد کې د عربیانو دا نه دی کړی کله کله داسې چې یو حدیث مسلسل بدیه کې چې رسول الله مبارک بیانولو هغه هم ورسره خط دی د هغه نه د چا روایت کړی او ولونه هم خط دي تر الله د عربیانو محدثینو پورې هم خط دي کله مسلسل بالبکای کله مسلسل بالتشبیکی چې اول صحابي د رسول الله مبارک د حدیث اورېدو د راوي لاس د مبارک په لاس کې وردګ د پروت روانو او هغه ارشاد فرمایلو د دې سبا وکړه بیا چې د شاګردانو ته بیانولو نو دغسې بیان کړی وي لاس دې راکړه لاس یې ورته لاس کې ورکړو ما د مبارک نه داسې اورېدلي حدیث یې ورته بیان کړو بیا هغه سره راځه ورپسې دا رسول الله مبارک د دفن نه بعد چې فاطمه رضی الله تعالی عنها لاړه او د قبر شریف خور والي په سترګو ږدي وو او بیا مرثیه کې اشعار وایي چې ماذا علی من شم تربة احمدي الله شم مد الزمان غوالیا صبت علی مصائب لغنها صبت على الايام سد ليالیا طالبین کلی چې دا مسلسل بالبکا دی دا چې څومره محدثین بیانول هغې ورسره جوړی هاي بهرحال نو قال ابن عباس عبدالله بن عباس فرمایي فانا احرکهما لك زه تا ته دا شونډې خوځوم کما کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یحرکهما لکه څنګه چې مبارک علیه الصلاة والسلام خوځولي سړی چې دومره تکرار کوي نو خامخا بعضې حروف شفوي وي د تحریک د شفتینو راځي وقال سعید بن جبیر وایي انا احرکهما زم دواړه شونډې خوځوم کما رأیت ابن عباس لکه څنګه چې ما خپل استاد صاحب کتلی رضی الله عنهما يحركهما چارم خوځولي فحرك شفتيه دا غم شونډې خوځولي لکن توي وهذا الحديث تسمى المسلسل بتحريك الشفتين دا طبيعه المسمى دي فانزل الله تعالى خدای تعالی نازل کو فرسول الله مبارک باندې لا تحرك به لسانك بعضی کې راځي شفتيك ولسانك دا هم شاګه مفسرین ورسره لیکلي بعضې شفوي حروف دي بعضې په لسان ادا کي
لا تورد به لسانك حرکت نور کوا یا رسول الله قبل وحی باندی مخی باغینا جی تمام شو وحی بالله قبل ان یتم وحیو لاننا کتلی کلی تمام دوحینا قبل حرکت نور کوا قبل باندی لسانک زبان شریف کلرا لتعجل به دید پارا جتا جلتیو کی پدی باندی دا خوف دبونا چیگی نتانا بدا یادوزی خوفا این فلتا ددی یو دا وجنا حرکت و لسان شریف تمور کوا ان علینا جمعه و قرآنا یقینا زمون بزنا جمع کول ددیدی و قرآنا قرآن تمانا بقیرت دونستن ددیدی فعل د فرشتو ځان ته منسوب کو ځکه حقیقتا لستل باری تعالی کول د واسطه قال عبد الله بن عباس فرمای جمعه ان علينا جمعه لك صبرك في صبرك دغه جمع کول موږ باندې دي استاتسینه او تقرأه تبيانيه إلى المراد بالقرآن في قوله قرآن القراءة دغت إلى مراد ومتى تتقدر كنت بمستلشي فإذا قرأناه كلش من داللو نسبت ذكرت باري طلاق لقيقة كلش من داللو كلسان جبريل عليه السلام فاتبع القرآن بغضا المستلشي سيز اتباكا دغه مقروء اتباع کوا قال فاستمع له وانصت غدو تجيد چپشار استماع و انصات کی فرق دی استماع قصدن او ارادتن متوجه کېدو ته وایي او چالی کلی چې انصات عبارت دی د سکوت نه مطلقا انصاف عبارت دی یعنی سکوت مطلقا کتوجه او اصغاء فکریو کنی او هر چی اصغاء با لغا عبارت دی سکوت نا مصرد توجه بغد بی خودو ثم إن علينا بيانا بيقينا زمن بزما بيان دبيبي ثم إن علينا تقرأها يوم بعد ذلك كتب دالي مرة بعد مرة أولا ثم إن علينا بيانا ثم إن علينا بيان مجملاته وتوزيه مشكلاته یا چې کوم دې کې مجملي موږ د باندې بیان کړو او کوم چې مشکلې موږ د باندې وضاحت کوو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك مبارك عليه السلام بغنا بعد إذا كان جبريل كلبا شو تراه حضرت جبريل عليه السلام استمع مبارك وتغني ولو ورباب صلى المناسبة ترجمة الباب صلى أظهر من الشمس لها أعطم بدء الوحي أو ذكر بدء الوحي كسفة بيانين فإذا انطلق جبريل كلب شغل على قرأه النبي مبارك عليه السلام نبي الاسلو كما قرأه سنة فرشتي الاسلو هذا سنة مبارك بالاسلو حديث نمبر 6 وبه قال حدثنا عمار قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري تهويل لاغي قال وحدثنا بشر بن محمد قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا يونس ومعمر نحو عن الزهري قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان مبارك عليه الصلاة والسلام باركي عبد الله بن عباس وجه نبي الصلاة أجود الناس فطول خلق كدور السخي طريق شخصيتي اجود د جود د وجود غیته
چې چاته بدون د سوال هغه نه ورکړي سوال نه کړو ته ورته ورکړي ته جود وي څوک چې دا کار کوي هغه ته جواب وي افرده قبول دوی چې هغه صحیح او هغه معتبره هغه د ذلت او د رسوایۍ نه تو ساتي دا نو د کمال خبره ده او چې هغه تعریف کړي چې جود دی ته وایي چې زیات ورته ورکړی شي زیات دې ته جود وي ته دا مدخل پروت دی دا تراول دغه دی مدخل ابن الحاج مثلا که وخت مې تیرو کنه تاسو کې ملا کار نه دی د یو ځکه دا نه بل ځای دا د ما ذهن کې شته نو پرېږدي دا حواله دا دریم څلورم دی هغه اول او دویم د قیامت باره کې د باری تعالی باره کې وایي چې ان المعامله هناك بالجود لا بالركوع والسجود قیامت کې د خدای تعالی په دربار کې معامله بخل دا د خدای تعالی په جود کېږي تل په رکوع سجدې باندې نه ده په باندې دا مقصد نه دی چې په رکوع سجدې نه وره بس دا په رکوع سجدې تر کومې کوه نه دغه جود د خدای تعالی چې تا ته ملاویږي په رکوع او سجود ته ملاویږي خو بیا چې څومره دې کړي د هغې په مقدار کې نه ورکوي د هغې نه زیاتې درکوي ستا د مطالبې نه زیاتې درکوي هلته معامله په جود د په رکوع سجود نه ده مدخل ځان ته ولې د ابن الحاج څلور جلده دې مدعو کې رابر کړی دی ښایسته کتاب دی او ناطق به تعریف کړی دی ښه د جود بل تعریف چې اعطاء ما ينبغي لمن ينبغي جود څه ته وایي چې د څه خیرات مناسب دی او چا دپاره ورکولو مناسب دی نو ته دغه ورکې جود دې ته وایي مناسب شی مناسب سړي ته ورکې دا جود دی خبره پوه شوئ رسول الله مبارک اجود الناس او داسې اجود الناس چې ما قال لا الا في تشهده ولولا التشهد لكان لاؤه نعمي دا د نشته کلمې په دې زبان شریف بالکل نه راوړي فقط کلمه توحید او کلمه شهادت کې دا کلمې نه دا کلمه د الله د په زبان شریف په سره وارد شوې ده وكان أجود ما يكون في رمضان او دې د ډېر زیات سخي وو هغه چې ویلو د هغه په حال کوم د دې کې چې د رمضان شریف کې دا ست خبره ده هغه وخت کې ډېر زیات د دې سخي یلقان جبريل چې کله باندې مبارک سره ملاقات وکړ حضرت جبريل علیه السلام جبر بدتوي الى الله توي سوريالي لغد عبد الله معنا وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان أولا فرشتة مبارك ملاقات بيكون بسيد الكائنات صلى الله عليه وسلم صلاة فهرش قبر رمضان شريف كي هذا النبي صلى الله عليه وسلم وزير او مشیر شپه د معراج او ورته چې دوه جامونه پېښ شو د خمرو د لبن نو دونه استشار کولم دا ورته اشاره وکړه لبن د لبن اختر لبن مختار د دې وزیر مشیر معاون او ملګری یو د وروسته د وفات نه بعد چې کوم مرسیې دي نو په هغې کې دا هم راځي چې ویلا جبریل نو دعاه هغه ملګري ته ستاسو د وفات خبره ورکړه او مبارک به کله ګیلم کوله چې مخکې به ډېر راته ډېر نه راځي دا ولې او زه یې ورسره د ملاقات وعده کړې وه بیا رانغی مبارک علیه السلام په کمرې ته پټ نه شو بهر به ووتو ډېر انتظار یې د بیا کور ته لاک ته راشي راغسته چې وګورې کور کې ښځه شته نه چې دی لیټ شو یا چې وکتو نو کور کې کم چارپایي لاندې یو کودرې پروت و کولی بار بس دی رادننه شو مبارک ته ټک سره ګیله وکړه
چې ګیله کوي قربان تاسو ته پته نشته چې موږ هغه کور ته نه ځو کوم کې چې سپي تصاویري تماثیلي فیدارسه القرآن راوله د قرآن کریم هغه درس مبارسه کله به مفعله باندې کله به باسو رسول الله مبارک به وو د بغوت نیولې کله به وی مبارک علیه الصلاۃ والسلام بغوت نیولې یا سلسله روانه فلرسول الله صلی الله علیه وسلم فتحی بلام سراولی هاشی لیکلی دی دکو علام لام دی ابتدال تاکیدن زیاد شویل فسخام خا رسول الله مبارک چیو اجود بالخیر پنیکی کول بعد بغیر زیاد سخیو بلکل با نیکی پری خودلم خال بچراغ فدا مشکورزو بطور بخیرات کولو من ابوی بالمرسله رامیدل شیو تیز هوانی چنسی پتخل کری تاسی بده مبارک هر چیز بخیرات کولو دیو جن بعض صنف و زکات در رمضان میاشت مؤخر کړي چې دا میاشت برابر هغه کې به ورکول وبه قال حدثنا ابو اليماني دې ته حدیث د هرقل وایي بخاری شریف کې د دیار لس موازیو کې ذکر دی وصرف درې ځای مفصل دی بلکې لس ځای دا مختصرا ذکر شوی دی وبه قال حدثنا ابو اليمان الحكم حكم بن نافع قال اخبرنا شعيب بن زهري قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود رضي الله عنه ان عبد الله بن عباس اخبره ان ابا سفيان بن حرب اخبره ان هرقل ارسل اليه في ركب من قريش وكانوا تجار جمد تاجر برو معلق يدرو على بماليش بالشام في المدة التي كان رسول الله عليه السلام ماد فيها ابا سفيان مادة لفظ مشتق دي مدد اشتقاق مدد دي د فريقين په مدد باندې متفق ګرځېدل کله چې مصالحت دغه ذکر د لفظ استعمالېږي رسول الله مبارک دلته مصالحت کړو حدیبیه کې د ابو سفیان سره یعنی دا دوی چې کله شام ته تلو بیا هرقل راغواړي بیا دېرش ملګري ورسره دي ځان ته مخې ته درېږي نو دا هغه مدت او هغه زمانه چې مبارک علیه السلام دوی سره صلح حدیبیه کړې صلح یې کړې د حدیبیې په متعلق هغه مقام کې په خبره باندې پوه شو انشاءالله کنه عبدالله بن عباس وی چې ان ابو سفیان بن حرب خبره وره ما ته د خپل خولې نه خبر راکړی خوله په خوله یا ورته ته مخکې راشي ان هرقل غیر منصرف دی هرقل به وایي هرقل غلط دی هرقل استعمال شوي کړي دویمه کې کسره به ها ده فتحه به راغله او دا مشهور قرأت دی او جماعت اسکان برام لکوت کرو دی کسر مکاف هرقل لکا خید زفا اوه پدر جماعت کی جوهرین دی بی او اسم علم دی دبغی بادشاہ غیر متصرف دی سببین ورکی موجود دی چیو علمیت دی بل عجبوالی 31 سال د بادشاہي کړې و او د دې بادشاہي کې مبارک علیه السلام وفات شو د دې وخت کیسری دا فارس ته کیسرا د حبشو ته نجاشي وي د یمن ته تبع وي د هندوانو بادشاہ ته راجا وي د مسلمانانو ته سلطان وي د مصر ته فرعون ویل تمام خپل استیلای ولا مشاهده فی الاستیل ورسول موږ سره سیدانو نو هغې ویل چې موږ خپل وطن کې ملکان یو لبان چې ملکان خو دلته زموږ په دې ملک کې بل نسل دی او سیدان بل نسل
تاسو ملکان یو سیمان بی باولی یمونگا ملکان دا قوم دا جرگی مشران تالتا وائی التا دا قوم مشری منتا حوالا دا پدغی تبار مونگا ملکان یو انو اصلن و نسلن مونگا ساداتی مذہب یا ٹک زی شکیکم من جسی گا التا ملکان دی دیزی که سیدان ویدو تینا سب بزل کرن پسند دا بار چه اخبر اخبر استلائی دلتا زمونگا استلائی وانا وانتا دا استلاح بلانا أن هرقل ما جاء قيصر الروم أرسل إليه أبو سفيان بس كسار لوليه في ركبنا فتح براوال بجمع براكب دا دي پاغديش كسارو كيو دا قريش وكانوا تجار دي تجارت تلي بالشام شام باندي وشام جمع شامين وشام كلي توي إذا غزيك كل خلي ونزك ورد الشام وي أولو جو تسميش أولا خزن بشو معنا أو شو ما دس طرفتوي فدا دا بيت الله شريف دس طرفت واقير ونزك ورد الشام وي أهل چه يمن وانا خزن دي يمين وانا خي طرفت واقير وانا تزك يمن وي أدرين وجدان جباسا لكي سام وسين سارو سام ابن نوح علیہ السلام دا غابات کرو خبیارستو تخلق شام جوڑ کو دا اصل کے سام و سام منصوب یا مسمى اسم نسام ابن نوح علیہ السلام خدای ملال کلی دا تعلیم خلق په احکام ذکر کئی اسامی کی تعلیم سب ذکر کئی خدام ذکر کله مرګو سرګت لګون چې بعضی اسانی معلل وي ګوري لکه زمون بادر کړي دی ولې وته بادر کړي د پخوانه کې پخوانه کې بادرات تیر شي ځکه بادر کړي او نو نظام د خپل وجه تسمیه ګوري په دې غم زمون کوم ته ورول چې فلاني څه فلاني زولو فلاني څه ولو ولې د ورته وجه تسمیه ګوري په خبره پوه شو مزاحیه ده سره کوم رضا وكانوا تجارا بالشام تاجران بشام في المدة بعد زمان التي كان رسول الله مبارك عليه السلام مات فيها أبو سفيان الصلح كلها عليك أبو سفيان سرى رمونا مات في المازين المفعلين والا يقال مات بالغريمان ذاك لوي إذا اتفقا على أجل الدين دوار بل سره اتفاق کرو مصالحه کرو ابا سفیان سره و کفار قریش سره لکه دا ما ته ولګوي ګرمو شو فاتو ولدي راغلي بادشاہ ته هم دی ایلیا او دی ایلیا مقام کیو خبره باندې پوه شو لیکل ظاهره په مبارک ملګری فدعاهم في مجلسي خل مجلس ابو سفيان او بطيس ملګری راو مختلف دي خارج دي چې وردن نشو وحوله عظماء الروم هرقل نګیر چاپیر د روم غټوت داس ثم دعاهم بيدي دعوت دي خارج اولا بان امرا باحزارهم من المواضع التي كانوا فيه فلما هدروا استأذن لهم فتأمل زمانا حتى أذن لهم دعوان کرد چه بارانی مختل کرد چه مجلس کرده و تأمر پا احضار کرد اب یا چراغ دروازی نباد نشت دی بطارا حاجب استیزانو کو بوساب نبنو خواه نبیرا دن نکوی اجازه ورکا چرازی ثم دعاه دادن دیکھلی پر سیاست با بنا رسولی رو براولی سراشی یوسات بر کینا میرا پریدا کینا آکی نہیں ابیا وطو سرادن نکل ابراخی ثم دعا من دعا ترجمان بیخبر ترجمان وارغختو زمد کا سر مداوی ترجمان مفسر
اللغة بلغة آخر. تو کبھی زمان پر زبان نہ پوئے گی، زیادہ پر زبان نہ پوئے گا. ترجمان توحيد اختلقا فقال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي ويا أبوكا چکم یو دیر قریب دی پیتبار بنسب زغا شخص تا چاگا با دعوی کرنا جدید اللہ نبی دی رسول اللہ مبارک ورطیا دی علتا قرب نسبا تاسو بکم یو دورا وران شيء. قال أبو سفيان فقلت أنا أقرب من نسبا ماوی کی زور تا نسب کی اقرب مغداسی چه نسب دا ابو سفیان سبدالی صخر ابن حرب ابن امیہ ابن عبد الشمس ابن عبد المناف. اور مبارک علیہ السلام نسب و سرط عبد المناف کی لگی لکانا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن وهب ابن عبد المناف. تو دل تا بلاوی گی و دول تا پدیتونے کی اقرب نسب. فقال ابنوه مني ما في نزديك بلا نزدي شيء دي بلا نزديك وقرب أصحابها دامن قري بلا نزديك أبوا فجعلوهم عند زوري دامن قري وتشاتك ينوي شدي ينوي ودم مخماتك دامي مخماتك فهو تشاتك ينوي نصر يورم يوزمك ينوي. ثم قال بها هرقل لترجمانه ترجمان ویلش او ترجمان ویلش ترجمان کویل قل لهم دیتا وای ارستو کسانی کوئی که 30 کسان ایدیتا وای جزی بنا تپوس کوما تاسی نوی تاسی ورطبا شاتا کنولی کسی جواب را کوئی بس چک ناستو سی خوکا دروگ وی اشار صرف مزموی چدا دی بروگ جازب پوش و دیر پوش. ابو سفیان صاحب بس کی روانو ایمان یو دروغ نشو ویلانی بوی صرف داویر را سرامو جو اشادا کلیوال بودی اصلی چه بیاما بیارتی بروگ جن لقب مشهور نشی زمان دروغ نقل نشی داده شرم بخاطره بس دو چه ستا پوس کول ماور ترمین و عنصر رشتیاری صرف یوزی که نوال که خپل خبر نادر نکا وغدا چه درانو بپوسو کو چه دی واده که سنگه دی ایمان دی پروسا پر خلاف نده کرده دیر دوم دی پی خلوصا مرسل وصول هروانو داره پت نده جدی که بسکی پوره پکیو کنن باتایی بی ایده غلط چانس پی پیدا کن آیانو پکی وردن نه نور بزد نشوی حقایق پی بیانو دوله ترجمان پاکل لهم دیتا إني سألهم هذا الرجل جزء تقوسكم بدي أبو سفيان بدأني النبي صلى الله عليه وسلم مطالب فإن كذبني بما تدروه فكذبوه شان تكذب كويخا كده دروه بس أبو سفيان سوي فوالله هذا ما قسم ذو الجلال لولا الحياة كذا حياة دائرة وخوف ما صرنوه من أن يأسر علي كذبا شدا خلق بالنقل كبابا دبرو أو روايت بلك زمان دبرو يروي علي كذبا لكذبت عنه ما بدا قال سلام بارك وتدروه يليوي ولدغ يرد من الشوالي ثم كان أول ما سألني أول ما كان مرفوع خلق وصل بطانش أو بالعكس ميليش ثم كان أول ما سألني بيا أول أغجد تفوسك زمان عنه النبي سلام بارك أنا غضب قال شرير كيف نسبه فيكم ورسول الله مبارك بأن سب ستاسو فم ينزلك سنة قلت هو فينا زون سبت لما هو كدا زمن بدرميان كبير عظيم ولي نسب خاوت الله تسمر انبیاء علیہ السلام را لیگلی دی فعلاو چند نسب کی را لیگلی دی دا نبی الشرعون دی ورکی دا غمنیزو نسب او هرقرم نمخکری کتابون عالم و مطالعین را کرو و نغور ترست وید بیایی گوه تانا ما تپوس کرو چی نسبی سنگ دی تاویزو نسب فینا دی او نبی دغسی جاغای خدا پلا را لیگین و علا نسب کی را لیگلی
پوشو قال فهل قال هذا القول منكم احد قط قبله داوی چې کوم دعوه د نبوت کوي ستاسو په دې کلي کې دا دعوه کله چا کړې ده قلت لا ما وی چې نه قال فهل كان من آبائه من الملك پلارانو کې چېرته بادشاه تېر شوی دی قلت لا قال فاشراف الناس اتبعوه ام ضعفاؤه مالدارانو او غنیانو اتباع کړي او کنه کمزورو خلکو قلت بل ضعفاؤه ما وی چې نه غریب خلک ضعیف ورپسې روان دي قال أيزيدون يرقصون خبرت ويزيتيجي وكميجي قلت بل يزيدون ما وجه يزيتيجي قال فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه أي مرتد كيجي يوكز دينا نبي صحابونا بوجد كراهية تنخوخي بدين بجدي خوخنش بعد أن يدخل في قصد عينة رابن نشي فجي قلت لا ما وجه قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل يقول ما قال دورتا حضرت البادشاہی پس آئی فانسی دی چلتا بدنام بالکذب متهم بالکذب برزوله دی مخی داوینا چکلا دی داوی کما کما چوکا دی داوی بنبوت نمخی ستاسو پانیز دی چلتا متهم بالکذب قلت لا قال فهل يقدر غدر خنکری دوکا قلت لا ما وجهنا فدغ ذكي من خبر فكس كلا ومعدل ونحن منه في مدة وصل بصر فمن بسوريا مدرى وانا لا ندري من دقة الاشتعمال وفاء فيها جديد ذيك السكر قال أبو سفيان لي ولم تمكنني كلمة أو ما تمكن معه كلمة جزبك إرادتكم ادخل فيها شيئا غير هذه الكلمة سبب دليل كلمة وقبل في ذاك بس چوسم بسر زمونږ واده شوی ده نه پوهېږو چې پوره به کړو که نه دوکه به راسره کوي بس دا یې مې ورکې عادت نه کوي قال فهل قاتلتموه ما ورته وایي چې تاسو ورسره کله جنګ کړی دی هغه راته وایي چې جنګ هم کړی دی قلت نعم ما وایي چې قال فكيف كان قتالكم إياه جنگ حالت هم څه کیفیت قلت الحرب بيننا وبينه سجال جنگ زمونږ د دمنځ کې دوکۍ سجال دل وکبیر ای نوبة لنا ونوبة له پوش کله موږ ته ګټو کله دوی ګټي ینال منا وننال منه کله موږ ته رسېږي سخت بړي راکېږي کله موږ ورته ورسېږو شهیدان ورکېږو قال ماذا يأمركم پس شو درته ورکړه قلت يقول اعبدوا الله وحده ما توي چې مونږ توي چې بندګي کوي د بری تعالی یوازې ولا تشركوا به شيئا مشرك وي د سره یو څیز واتركوا ما يقول آباؤكم او پرېږدئ هغه چې ستاسو پلارانو وي د هغې پلارانو به څه ویل لات اله دی منات اله دی عزا اله ده حبل اله دی نایله اله ده والعیاذ بالله دغه پرېږدئ دغه پلارانو دا نه ویل چې یاره دعا خوښوي یاره وسیله شته یاره زیارت القبور سنت دی اوس خو محرفین دې خوا راواړئ که نه دا د مکې مشرکان هم دا کوله چې پلارانو نیکونو پسې روان هغوی هم په دې شرکیاتو سیئاتو کفریاتو کې روان وو موږ هم پسې عباداتو ایمانیاتو کې روان یو قیاس ته زمونږ په حالت باندې قیاس ملفارق دی دا احمق سړی کوي او مسلمان ته مشرک ویل دا د بېدینه سړي کاري د خوارجو کاري دا خوارج دي او ایمانیات او ښه کارونو کې د مور او پلار ابتدا کول دا د پیو ناروا یوسف علیه السلام ویل واتبعت ملة آبائي ما د پلارانو د نیکونو د عقیدې د دین او د ملت تابعداري کړې ایمان او عقیده او دین کې پلار او نیکه پسې به ځي بېدینۍ کې به ورپسې نه ځي ګناه کې به ورپسې نه ځي یعقوب علیه السلام ته هم د وفات کې بچو ته څه وایي ما تعبدون من بعدي ما په معنی د أي شیء دی د کوم څیز بندګي به کوئ من بعدي من بعد موت هغوی به څه وایي قالوا نعبد إلهك بس ویلو چې نعبد إلهك د إلهک ولې وایي خو د پلار د تا پسې به روان وي و إله آبائک او ستا د پلارانو اله پسې به روان وي
لاره تا پسې ستا چې کوم پلاران دي زمونږ نیکونه دي دې پسې به روان دي نو مونږ هم چې پلار نیکه پسې ځو خو د الله عبادت کېږي دعا د الله عبادت دی که وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي اي عن دعائي مغفور مسلم بكثير ذکر کړي خو شو په خبره ها دغه پرېږدئ ويامرنا بالصلاة والصدق ومن تعمر كي تموز بعد فرشتيا ولماني والعفاف والسلام فقال دامنه فصل رحمه دي فقال للترجمان درجة كبريدي ترجمان تبعوي جدو توصل وجتانا ما تپوسو کو کنا چه نصب سنگه زي نقاطع جواب راکو وانبيا خمباسي وي نطول وتبعو اخر كمي چه کا زده پر رسیده بی نبی السلام پر جمع دعوت نبوت کئی ما با وقتی توبه چولی وی ما با وقتی بینزلی وی زده با سبا ختم کن انشاءاللہ ما بندن اراده و مبس